دغه مبارک شپو او ورځو هغه اخري جمعه ده او بلغه رمضان کې د نبی سلام تاکید مونږ چې څلور کارونه بلغه رمضان کې هغه خپل کوي بدغه کې دوه کارونه داسې دي چې په دې سره به تاسو خپل رب راضي کوئ او دوه کارونه داسې دي چې د هغې نه ستاسو خلاصې نشته دی دوه هغه کارونه چې د هغې سره خپل رب راضي کوئ اولنی دا دی چې تاسو زیات ورد د دغې کلمې کوئ لا اله الا الله د دې تذکره او ورد هغه ډېر زیات کوئ لا اله الا الله دویم چې په هغې سره تاسو خپل رب راضي کوئ تاسو استغفار هغه ډېر وایئ ستاسو رب به هغه ستاسو نه راضي شي او دوه خبرې داسې دي چې د هغې نه ستاسو خلاصې نشته دی هغه به خامخا چې دی نه هغه کوئ په هغې کې اول تاسو چې دی نه هغه د الله پاک نه هغه جنت غواړئ او دویم خبره ده چې د جهنم نه هغه پناه غواړئ دا دوه خبرې هغه داسې دي چې د دې نه هغه ستاسو خلاصې نشته دی دا به خامخا چې دی نه هغه تاسو کوئ د جنت سوال به کوئ د جهنم نه به هغه پناه غواړئ د دې نه ستاسو هغه خلاصې نشته دی په دې کې دا یو خبره د جهنم نه هغه پناه غوښتل په دې باندې هغه لږ تذکره کوو د جهنم لږه تذکره وکړو وجه دا ده چې رمضان د مبارکه میاشت هغه میاشت چې هغې کې یو ثواب یو فرض هغه په اولیاو باندې نفل هغه په فرضو باندې دغه میاشت هغه د سیزن میاشت وه دغه میاشت هغه د ثوابونو میاشت وه دغه میاشت هغه نن په تېرېدو باندې ده دغه میاشت هغه یو څو ورځې بس هغه ختمېدونکې ده لیکن په دغه میاشت کې نبی علیه السلام فرمایلی دی په دغه میاشت کې که یو سړی هغه خپل بخشش یقیني ونه ګرځي دغه سړی چې دی نه هغه هلاک دی نبی علیه السلام منبر ته خیږي آمین چې دی نه هغه وایي صحابه تپوس کوي ای د الله رسوله نن تاسو آمین ووې ناشنا خبره چې دی نه هغه وشوله نبی علیه السلام فرمایي جبریل علیه السلام راغلی و ما ته یې درې خبرې وکړې په هغې دریو خبرو کې یوه دا وه چې په چا باندې رمضان راشي او د هغې کس په دغه رمضان کې هغه بخشش ونه شي په دغه رمضان کې هغه خپل بخشش یقیني ونه ګرځوي جبریل علیه السلام خیرې کوي ای د الله رسوله هغه کس دې هلاک شي نبی علیه السلام فرمایي ما په هغې باندې چې دی نه هغه آمین ووایي نو جبریل علیه السلام خیرې کوي نبی علیه السلام په هغې باندې آمین وایي د هغې کس په هلاکت کې چې دی نه هغه هېڅ شک هغه نشته دی دا د هغې کس د بربادۍ هغه سبب دی چې په هغه باندې رمضان راغی او دغه رمضان تېر شو د دغې کس هغه بخشش ونه شي بخشش به هلو کېږي چې کله موږ ځان د ګناهونو نه وساتو موږ د ګناهونو نه هغه توبه وباسو ما تا ته ښه پته ده چې غیبت کول ګناه دی فیک ولې موږ کوو موږ ته ښه پته ده چې هغه چغلي ګناه دی موږ یې ولې کوو موږ ته پته ده چې حرام خوړل هغه ګناه دی موږ ولې حرام خورو موږ ته پته ده غلا کول زنا کول هغه ګناه دی ولې یو سړی هغه غلا کوي موږ ته ښه پته ده چې پلانکې کار هغه د ګناه دی ولې چې دی نه هغه خلک کوي نن د علم کمی نشته دی چې چا ته پته نشته دی د دې ګناهونو ډېره ښه پته ده هر سړي ته لیکن د هغې باوجود هغه ګناهونه هغه کېږي رمضان راشي او تېر شي بیا هم هغه ګناهونه هغه کېږي او ولې کېږي د جهنم یره نشته دی په زړه د جهنم یره چې کله زړه ته راغله بیا به دغه ګناهونه هغه نه کېږي نبی علیه السلام جبریل علیه السلام نه تپوس کوي چې د جهنم د اور د تیزوالي په باره کې هغه ماته څه ووایي چې د جهنم د اور څومره تیز دی جبریل علیه السلام ورته جواب ورکړي د الله رسوله جهنم الله پاک پیدا کړو زر کاله د جهنم اور هغه تیز کړی شو تر دې چې د جهنم د اور تک سور شو
بیا د دې نه پس زر کاله د جهنم اور نور ډېر تیز کړی شو تر دې چې د جهنم دا اور تک زیړ شو بیا د دې نه پس زر کاله د جهنم اور نور تیز کړی شو تر دې چې د جهنم دا اور تک تور شو نن د جهنم اور تور دی تور بلېږي 3000 کاله د جهنم دا اور هغه تیز کړی شوی دی ورځ الله پاک جبرئیل علیه السلام ته حکم وکړ لاړ شه جهنم ته مالک ته ووایه د جهنم چې کوم داروغه فرشته ده هغه ته ووایه چې د جهنم د اور نه لږ ټوکړه تاله درکړي او ویس ځمکې ته چې د آدم علیه السلام او د هغه د اولاد په دنیا کې هغه د خوراک پخولو دپاره چې دی هغه په کار راشي دغه اور جبرئیل علیه السلام لاړو جهنم ته مالک ته وایي ما ته الله پاک حکم کړی دی چې د دې اور نه څه حصه ویسه مالک ورته څومره اور درکړم جبرئیل علیه السلام د دې کجوري په برابر باندې اور راکړه د کجوري دا خرمه چې ده د دې په برابرتیا یو ټوکړه هغه راکړه چې ځمکې ته هغه ویسم په دنیا کې خلک د هغې نه پیدا واخلي مالک چونکې د جهنم داروغه فرشته ده هغه ته د جهنم هغه علم مو پته وه چې د دې څنګه هغه حیثیت دی څومره تیزوالی دی نو مالک ورته وایي که د خرمې په برابرتیا ما تاله د جهنم د اور نه یو ټوکړه درکړه نو وایي دا ځمکه اووه ځمکې یوه ځمکه نه اووه ځمکې او دا اووه اسمانونه په دې کې به هېڅ هم پاتې نه شي دا ټول به دا د دې د ګرموالي د وجې نه هغه ولې شي ولې د یوې خرمې په برابرتیا ما درکړه دومره سخت او تیز دی جهنم جبرئیل علیه السلام حیران شو نو څومره ویسه جبرئیل علیه السلام ورته وایي بارې داسې چل وکړه د خرمې دا هډوکی نه دی راځړی د دې په برابرتیا باندې اور راکړه ورته د دې په برابرتیا هم نشم درکولی که د دې په برابرتیا مې اور درکړو په ځمکه کې به هیڅ یو شي بوټی هغه راونه ضرورېږي د اسمان نه به یوه قطره باران هغه هم ونه شي د ګرمایش د وجې نه دومره ګرمي نه راغله لاړ شه د الله پاک نه تپوس وکړي څومره اور ویسه جبرئیل علیه السلام راغی د الله پاک نه تپوس کوي ای الله څومره اور چې دی نه هغه ویسم الله پاک ورته جواب ورکوي ای جبرئیل لاړ شه یوه ذره هغه اور چې دی نه هغه ویسه ذره هغه دی چې هغه ظاهري په نظر هم نه راځي بلکې په دوربین کې به نظر باندې راځي د یوې ذرې په برابرتیا باندې هغه اور ویسه جبرئیل علیه السلام لاړو د یوې ذرې په برابرتیا یې د جهنم د اور نه هغه یو ټوکړه ذره راواخیستله بیا یې په یو نهر کې هغې له اویا اوبې ورکړلې اویا پیرې هغه ذره چې دی هغه سړه کړی شوه او د هغې نه بعد هغه ذره دنیا ته هغه راوړه او په دنیا کې د ټولو نه مضبوط ترین غر په هغې باندې کېښودل هغې د ګرموالي د وجې نه هغه غر هغه ټوکړې ټوکړې شو او هغه ولې شو او بیا یې هغه ذره واپس کړه او د هغې ذرې هغه ګرمایش د هغې غر هغې ګټو کاڼو وغیره هغه ځان ته جذب کړو هغې نه بیا خلک چې دی نه اور ولې د اور اثرات هغه شروع شو د هغې ذره چې هغه اویا پیرې په نهر کې هغه سړه کړی شوې ده او هغه ذره واپس جهنم ته وړی شوې ده د هغې نه دومره اثر دی چې یو سړی 65 منټه چې دی نه هغه لاس اور ته د دنیا اور ته هغه نشي داخلولی او د دنیا دا اور په خپله د جهنم د اور نه د ورځې اویا پیرې هغه پناه غواړي چې د جهنم د اور به څومره هغه تیزوالی نو چې نن مونږه هغه 15 منټه یو منټ چې دی نه هغه د دنیا اور نشو برداشت کولی د جهنم هغه اور هغه به په زرګاو کلونه هغه څه برداشت شو چې مؤمن دی هغه ګناهونه کوي دی به هم ډېر کلونه هغه په جهنم کې هغه وي او نبی علیه السلام فرمایي د ټولو نه ادنا جهنمي چې د هغه به د ټولو نه کمه سزا وي دا به هغه وي چې د هغه به په جهنم کې وینو لیکن د جهنم پیزار به د هغه پښتو وي د اور هغه پڼې او پیزار به یې پښتو وي
او د هغې به دومره اثر وي چې د هغې د وجې نه به د هغه په سر کې دماغ هغه داسې خوړ کېږي لکه څنګه چې کټوۍ هغه خوړ کېږي او د هغې د هغه د دماغو هغه اواز د خودکاري هغه اواز هغه به خلک چې دی نه هغه خواوشا خلک به یې هم اوري دومره به هغه اواز کوي دومره سخترین دا خو هغه کس چې د هغه صرف د جهنم پیزار پښتو دي د هغه دومره سزا ده نو چې یو سړی دی د هغه به صرف دا خپې ورښکته وي د هغه به څه حالت وي او دا به د چا ښکته وي نبي علیه السلام فرمایي ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار د پرتوب د لږ کمه حصه د پنسو چې د غونډ هډوکي نه ښکته وي دغه خپې د غونډ هډوکي دغه خپې د غونډ هډوکي نه لاندې دغه خپې دا به بچا نو چې د جهنم په حساب وخت ووي د هغې دومره اثر دی چې د هغې د وجې نه دماغ خوړ کېږي چې کله دغه خپې په جهنم کې ښکته وي د هغې به څه اثرات نن موږ صرف راشو جومات ته مانځه کې چې دی نه هغه پیسې به راکړو بیا چې دی نه هغه خیال نه ساتو د دې ډېر زیات خیال ساتل یو سړی کار کوي خیال یې نشته دی هغه جدا خبره ده عذر دی عام حالاتو کې خیال هم کول پکار دي چې زما پیسې هغه د غونډ هډوکي نه ښکته نشي چړی لکه دغه غونډ هډوکي دغه تلي دغه خپې دا به جهنم د جهنم اور هغه انتهایي سخترین دی نن موږ پوهېږو په دې باندې چې دا پلانکې کار هغه ګناه دی نبی علیہ السلام د جنت او د جهنم هغه سیر کړی نبی علیہ السلام هغه لیدلی دي نبی علیہ السلام د هغې حالات هغه موږ ته بیان کړی دی نبی علیہ السلام ما او تا د جهنم نه راکاږي لیکن دغه انسان دی دغه مسلمان دی دی جهنم طرف ته هغه زور کوي دغه مسلمان ته پته ده چې پلانکې کار ګناه دی دی بیا هم هغه ګناه کوي دغه جهنم طرف ته روان دی نبی علیہ السلام ته د جهنم نه دی راکاږي د جهنم نه راکاږي جهنم ته چې دی نه هغه مزه او دغه انسان جهنم طرف ته چې دی نه هغه کوشش کوي ولې یو سړی د دنیا هغه ظاهري لذت هغه لږ لذت دپاره خپل هغه آخري ژوند خپل هغه اخروي ژوند همیشه ژوند چې دی نه هغه تباه او برباد کړي داني صاحب فرمایي د دنیا د ګناهونو مثال د هغې خارښ دی چې په یو سړي باندې خارښ لګېدلی دی دی خپل ځان چې دی نه هغه ګروي ده ته په دې ګرولو کې ظاهري طور لذت معلومېږي لیکن کله چې دی ځان وګروي او دی وګوري د خپل لاس چې دی نه هغه زخمي کړی وي خپله خپۍ زخمي کړی وي دی بیا چې دی نه د هغې نه په تکلیف کې وي ډېر تکلیف وي ده ته لیکن ده د اوله کې ظاهري طور هغه لذت میلاوي د وروسته د تکلیف تانوی صاحب فرمایي د دنیا د ګناهونو مثال د دغې لذت دی چې دی ګناه کوي دته ظاهري طور هغه لذت میلاوېږي سم چې دی خارق والا کس ته لذت میلاوېږي لیکن وروسته ورته تکلیف دی دغه رنګې انسانه ظاهري طور تا ته په دغه ګناه کې هغه لذت معلومېږي لیکن وروسته به تا ته د دې د وجې نه چې دی نه هغه ډېر لوی تکلیف هغه میلاوېږي ډېر تکلیفونه به د دې وجې نه هغه میلاوي نبي علیه السلام جبریل علیہ السلام نے تپوس کی اے جبریل جہنم دا دروازے دا اوه دروازې چې کوم بیانېږي دا داسې په یو منزل باندې مطلب یو دروازه بیا بله بیا بله بیا بله که نه دا منزلونه هغه جدا دي جبریل علیہ السلام ورته جواب ورکړي د الله رسوله د جهنم منزلونه هغه جدا دي د هغې د وجې نه دروازې هغه جدا دي لاندې منزل دی د دې جدا دروازه ده بیا په دې باندې له پاسه چت او منزل دی د هغې جدا دروازه ده بیا په هغې له پاسه د هغې جدا دروازه ده له پاسه د هغې جدا دروازه ده دغه اووه منزلونه دي د دې اووه چې دی نو هغه دروازې دی بیا د نبي علیه السلام تپوس کوي په دغه اووه دروازو په دغه اووه منزلونو کې به هغه کوم قسم خلک چې دی نو هغه وي جبریل علیه السلام جواب ورکړي د الله رسوله د ټولو نه ښکتنی منزل او لاندینی چې هغه د جهنم د ټولو نه سخترین مقام د ټولو نه سخترین ځای دی په دغې منزل او ځای کې به منافقین وي منافقین به د ټولو نه په اخرۍ درجه کې وي ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافقین به د جهنم په لاندینۍ حصه او درجه کې وي په دویمه درجه کې به هغه صابئین وي
صابئین په دویمه درجه کې هغه مشرکین وي چې هغوی د الله پاک سره هغه بتان شریکان کړی دی د الله پاک سره یې هغه پیغمبران شریکان کړی دی په عبادت کې د الله پاک سره فرشتې شریکان کړی دی دغه مشرکین چې د الله پاک سره به نور هغه شریکان جوړول حالانکه الله پاک یکتا او یوازې ذات دی د عبادت لایق ذات واحد او یوازې ذات دی چې هغه د هغه عبادت کولی شي د هغې ذات سره نور هغه په عبادت کې هغه شریک جوړ نو په دویمه درجه کې به چې د منافقینو نه ورپسې سخترین سزا به په دې باندې په دریمه درجه کې به هغه صابئین وي صابئین دا هم د یهود نصارا او د مشرکینو په شان یو ډله ده د بېدینو خلکو هغه ډله ده دغه خلک به جهنم کې چې دی په دریمه درجه کې په څلورمه درجه کې به هغه مجوسیان وي مجوسیان دا هغه خلک چې د ستورو د نور او د دې عبادت کوي د نور عبادت دغه مجوسیان نو په څلورمه درجه کې به هغه مجوسیان وي او په پنځمه درجه کې به هغه یهود وي او په شپږمه کې به هغه عیسایان وي جبریل علیه السلام چې کله دا شپږ درجې واورولې نو اوومه درجه پاتې و جبریل علیه السلام خاموش شو کله چې جبریل علیه السلام غلی شو خاموش شو نبي علیه السلام ته تپوس کړی جبریل ولې خاموش شو په دې اوومه درجه کې راغلی جبریل علیه السلام ورته جواب ورکړي د الله رسوله په اوومه درجه کې به ستا د امت ګناهګار خلک ستا د امت هغه خلک به چې هغوی ګناهونه هغه کړي وي او د دغه ګناهونه هغه توبه یې نه لري ایستلې او آخرت ته هغه راغلي نو د ټولو نه برنۍ اومه درجه چې دا به د دې شپږو درجو د ټولو نه کم عذاب په دې باندې نبی علیه السلام چې کله دا واورېدل نبی علیه السلام انتهایي خفه شو نبی علیه السلام وژړل نبی علیه السلام وژړل په دغه وخت کې خپل امت باندې نبی علیه السلام هغه ژاړي چې زما امت هغه به جهنم کې وي نبی علیه السلام ما ورته د جنت او د جهنم هغه نقشه مخته راښودلې ده دغه نقشه هغه زموږ وړاندې وی موږ به دا جنت سوال کوو د جهنم نه به چې دی نه هغه پناه غواړو داسې نه وي د جهنم نه موږ پناه ونه غواړو د جنت سوال ونه کړو او دا موږ عملي جامه دې کوه ونه اغوستو نو د دغې حدیث هغه مصداق وګرځېږي چې جبریل علیه السلام خیرې کوي چې هلاک دې شي هغه کس چې په هغه باندې رمضان راغی او د هغه بخشش یقیني وګرځي علیه السلام دې آمین کړي د جهنم نه پناه هغه موږ غواړو د جهنم دا سزاګانې زما او ستا مخې ته وي نبي علیه السلام فرمایي د جهنم یو مار د دنیا د مخکې اوښ د سټ په برابرۍ باندې دی د هغې ډبلوالی د دنیا د مخکې اوښ د سټ په برابرۍ دی او د جهنم یو لړم د دنیا د یو قچر په برابرۍ باندې دی نبی علیه السلام فرمایي کله چې یو جهنمي له هغه ټک ورکړي څلوېښت کاله به هغه ته تکلیف چې دی نو هغه د دې محسوسېږي هغه عذابونه هغه زما او ستا مخې ته وي موږ د جهنم نه هغه پناه غواړو جهنم والا کوم کارونه یې هغه موږ نه کوو غیبت موږ نه کوو دروغ نه وایو چغلي نه کوو دوکه نه ورکوو دې ټولو ګناهونه هغه موږ ځان وساتو په هر حال د رمضان د اخرنۍ شپې ورځې هغه ډېرې حساسې وي په دغه اخرنیو شپو ورځو کې هغه موږ خپل مغفرت هغه یقیني وګرځوو دا به هلو کېږي چې موږ د ګناهونو هغه توبه وباسو او د نیک اعمالو هغه کوشش وکړو